السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله بئ د جون په مزو کې بئ. عزتمندو نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. په سعودي عرب کې شپږ مسافرونه چې په اکسیډنټ کې ډېر په بد حال باندې وفات شوي دي. خسته واړه بچي ته یتیمان پاتې شول، ښځه غریبه یې کونډه شوله. دا اکسیډنټ یې څنګه وکړو، سره جنگولې وو او دا واقعا څنګه را مخې ته شوه. عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. که تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نه وي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدره سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ټلۍ نشان وایي چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو یو خوا مسافري او بل خوا دومره غټ غم چې سړی یې نشي برداشت کولی، د برداشت کولو خبره نه ده. دا مسافرونه چې خپل مزدوري لاتلی وو د ګرانې د وجنه خپل غریبي مزدوري کوله. په گاډي کې یو ځای ناستو سکار لا روانو. سعودي عرب کې هو اسم خلکا گاډي ډیر زیات تیز چلوي، دوی هم خو برابر روانو چې د گاډي بریک پیل شوی دی او یو د چار دیواره یعنی یو کمرسه یې گاډي جنگولې دی، گاډي مکمل تباه شوی دی او دا شپږ مسافرونه پکې ډېر په بد حال باندې وفات شوي دي او دا کسان د لور دیر سره تعلق لري. نن په پېښور ایرپورټ باندې راواستول، خپل کلي وطن ته یې راوړل. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. الله تعالی دې یتیمانو بچو له او کونډې ښځو له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمند ډیره زیاته د دردناکه او د افسوس ډکه واقعه را مخته شوې ده. الله تعالی دې پاکستان باندې خپل رحم وکړي چې دا ځوانان پردو ملکونو ته مزدورۍ له نځي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مادره سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ګنټۍ نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.